یو کس وایي چې ما اوریدلی دي چې د حضرت مولانا زکریا رحمه الله په کتاب فضائل اعمال کې ډیر واقعات هغه غلط دي او ډیر احادیث پکې ضعیف دي. آیا دا خبره رښتیا ده؟ دا خبره غلطه ده. د حضرت شیخ رحمه الله په کتاب کې واقعات غلط، دا خبره بالکل غلطه ده، نشته. دویم پاغه کې احادیث ضعیف دي، دا خبره ټیک ده. ټول احادیث ضعیف نه دي، صحاح پکشتا، حسان پکشتا، ضعیف هم پکشتا. البته کتاب نم فضائل اعمال لے اگر که حضرت شیخ رحمه الله دا نم د دې نو یې، لیکن فضائل یو احکام دی یو فضائل دی. د فضائل په باب کې ضعیف روایت باندې عمل کولای شي، ځکه چې دا یو حکم نه دی شرعي، صافه ده. نو حضرت شیخ رحمه الله هغه کې چې کوم حدیث وروړي که ضعیف هم وي هغه قابل عمل دي، ځکه چې دا غي تعلق د حکم سره نه دی. بل خبر زدا عرض کوم چې تا دا پرچی لیکلی دا تا اوریدلی دي او تا دې کې دا نه دی ویل چې دا ما حدیث کې کتلی دي یا مې قرآن پاک کې کتلی دي یا فلان کې عالم چې هغه د حضرت شیخ رحمه الله نه غټ عالم دی هغه ماته ویلی دي، تا اوریدلی دي. نو یو خدای الله رسول فرمای کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلاتا رہے. د یو انسان د دروغ د پاره دغه عمر خبره بستا. د الله رسول فرمایي چې دا سړی دروغجن دی چې څه خبره واره دا غبل ته دی وای. نو تا چې کله دا خبره اوریدلی دا او ته بل ته بیانې او تحقیق دی نه دی کړي، نو ته په خپل د دروغجنې کاذب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق بل چې تا چانه اوریدلی دي نو هغه سړی تا ذکر نه دی کړي چې دا څوک دی. آیا دا د حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله د مرتبه او د مقام سړی دی په علم کې، په تقوا کې، په تورع کې، په للهیت کې؟ حضرت شیخ رحم الله د احادیثو کتابونه لیکلي دي، دا غي تقاریر شته. زمونږ د پاکستان او د هندستان علما تر اوسه پورې دا غي په اردو کې د بخاری او تقریر دی هغه ګوري، تقریر بخاری، الانکه دا غي لیکلم په خپل نه دی. مولانا سلیم الله خان رحم الله د جامع فاروقی محتمم په خپل غوږو ته ما اوریدل په جامع بن نوریه کې چې استادانو ته تپوس کولو چې موږ بخاری د پارسه مطالعه کو، نو هغه ته وی چې ابھی تک میں تمام شروحات کا مطالعہ کر چکا ہوں وقتاً فوقتاً درسن، لیکن میں ابھی تک اس کتاب سے مستغنی نہیں ہوں، میں اس کا مطالعہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. زه د دې کتاب نه تر اوسه پورې مستغنی نیم. دا هغه د یو تقریر نه د یو دومره غټ عالم هغه استفاده کوي. بیا د حضرت شیخ رحمه الله کتابونه دی، پاغه کې یو کتاب اوجز المسالک چې دلته مونږ کتابخانه د مخامخ تاسو قبله طرف ته پدې کې هغه کتاب پروت دی د امام مالک رحمه الله د موطا شرح ده، موطا مالک هغه کتاب دی اوجز المسالک. په عربو کې، په عجمو کې، په عربستان کې ټول علما دا غي قائل دي چې دغه شرح د موطا چانه د لیکلي تر اوسه پورې. د یو داسې عالم هغه په حدیث باندې موضوع باندې کلم اوچت کړي کتابي لیکلي، نو هغه د غلط واقعات هغه ستانه سره کمزورې دی په علم کې. دا سوچ کول پکار دي، نو الله دا خبره کول پکار.